السلام علیکم. شاهد حسین یم پړچینار نه. پړچینار ښار کې موجود یو. نن یوه بله کنوی هم د مختلفو سیزونو هغه کې سبزیانې فروټ او دین علاوه د خوراک ساک سیزونو باندې مشتمل کنوی پړچینار ښار ته را رسیدلی دی. خو دلته د عوام څو مطالبې هم دي او تحفظات هم دي. عوام دغه مطالبه کوي چې مختلفې کنوی وشوي، خو دې کنویانو کې د پټرولیم چې کوم مصنوعات دي، ډیزل، پټرول او د ګیس سلندر شامل نه دي کړی شوي. عوام مطالبه کوي چې د دې کنویانو کې راتلونکي کنویانو کې د پټرول یا د ګیس سلندر یا د ډیزلو ګاډي شامل کړی شي. او دلته د لرو علاقو نه خلک پیدل باندې مجبوره شوي دي. کوم خلک پړچینار ښار ته راځي دلته سامانونه واخلي، خو د پبلک ترانسپورټ نشتوالي له وجې خپلو علاقو ته خپلو کورونو ته هغه سامان نشي وړلی. دلته به یوه بله خبره دا هم وکړو چې د جنوري 4 نیټې راهسې د ټل او د هنګو په لاره باندې ګاډي ولاړ وو. د بده مرګه د هغوی کې کومې سبزۍ دي هغه خرابې شوي دي. عوام د هم مطالبه کوي چې د ټل پړچینار کوم مین سړک دی هغه د کلاو کړی شي، چې کوم دلته سمنونه دي هغه د پوره کړی شي او د خلکو کوم دلته مشکلات دي هغوی کې اسانۍ هم راشي. څنو پښتونخوا نه د اجازت غواړو. د الله په امان.